بسم الله الرحمن الرحیم. نو اول د ټول مخ کې مونږه د هر علم په شروع کې چې دی کنه د یو څو خبرو په جندل ضروری او هغه خبرې ته مقدمه ویل کېږي. څورته ویل کېږي دا ټکي چې دی کنه دا دوه طریقو سره ویل کېږي. څوک ورته مقدمه وای او څوک ورته مقدمه وای. دا د باب تفعیل نه یا خو د اسم فاعل څخه ده او یا د اسم مفعول څخه ده. قدم يقدم تقديما فهو مقدم ایا فذاك مقدم یا مقدمون ده یا مقدمتون ده. پوه شئ د باب تفعیل نه تقدیم معنی ده مخکې کول. تقدیم معنی ده مخکې کول. نو مقدمه ورته کوي کنه چې دا خپل ویونکي لره په نور باندې مخکې کوي. مطلب یو کس د چې هغه مقدمه ویلې ده او بل کس د چې مقدمه نه ویلې. نو کم کس چې مقدمه ویلې ده نو دا مقدمه د خپل ویونکي لره په هغه کسانو باندې مخکې کوي چې مقدمه نه ویلې. پوه شو به معنی په دې مقدمه کې د علم هغه خبره بیانېږي کوم ته چې ورستو ضرورت راځي. ځکه اکثر استادانو به تاسو ورېدلی چې دا مقدمه د مقدمه الجيش نه ماخوذ ده. مقدمه الجيش یو جيش چې کنه دا لخر ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ لخر ته ویل کېږي. نو غټ لخري د غټ لخر د مخکې د ورکوټي کسانو جماعت د 10 کسانو د 15 کسانو جماعت او هغه 15 کسان 10 کسان د غټ لخر نه مخکې رواني. د دې لپاره دا رواني دا کسان د 15 کسان چې کم دي د دې لپاره رواني چې دا ورستو کسان په کم ځای کې با سملاستل کوي، په کم ځای کې بدو بس کی، په کم ځای کې با د سې وځي کې دوه الته په خاصه باندې کو بلګه په هغه ځای کې دا خوراک کا او بدا باندې ملاوي دي خو لکه په مختلف بباز بازیګونو کې به ملاوي دي. نو چې دل کې دا پړاو چې نن دل کې دا لخر ولا وګرځي نو آیا دل کې به د اوبو تنظیم به کنه به د خوراک کا د مانځي تنظیم به کنه به وې. نو بیا به هغه کسان د بځای کې به برابر کو چې هغه نور کسان براغلل احقات لخر والا نو په دې ځای کې به کې ناستنو. نو دقه تا د لس کسان د 15 کسان د جماعت ته مقدمه الجيش ویل کېږي چې دا د لخر نه مخکې جننده یو څو کسان روان شوي دي او دغه نو دې ته د مقدمه ځکه وایي کنه چې ورستو مقصود زمونږ د علم صرف نه قوانین زده کول دي، ګردانونه زده کول دي. نو دا هغه کې موږ ته کوم خبرو ضرورت وي نه به موږ ته په دې مقدمه کې جننده بیانې کیږي. وایي به باندې نو دا ټکه یا خو مقدمه ده. مقدمه ما تاسو ویلو راځي نه مقدمه یا خو د اسم فاعل څخه د واحد مؤنث د اسم فاعل څخه د واحد مؤنث او معنی دا مخکې کون کې سمانه دا مخکې کون کې او دې ته مقدمه ولي وای وای غلط وای دا خلق ولا وای چې دا خپل وایون کې لارا په نور باندې مخکې کوي. دا خبره سوز زين دراله یا دا څنګه چې دا مقدمه ده مقدمه مفعله مصرفه د باب تفعيلنا صيغه اسم مفعول له د باب تفعيل څه څنګه ده اسم مفعول. نو اسم مفعول معنی چې من کو مقدمه معنی دا مخکې کړل شوی. مقدمه معنی سره مخکې کړل شوی. نو بدیل یا سره بیا دې ته مقدمه څه کوي چې دا هم د مقصود نه مخکې کړل شوی ده. مقصود یا زمنګ مقصد زمنګ د علم صرف د مقصد چې نه غسره زمنګ گردانونه یادول دي، زمنګ قوانین یادول دي. وایي به باندې نو د هغې نه دا مخکې کړل شوی ده. نو لهدا دې ته مقدمه وایي. ته په دې خبره باندې پوه شوې. نو ګوره موږ دوه درې خبرې وکړلې د یادولو پکې څه خبره ده چې ګوره موږ به اوس مقدمه شروع کوو. نو دا ټکی سره نو یا خو مقدمه ټکی لري او یا څه ټکی لري مقدمه. چې مقدمه ده نو د څه څنګه ده اسم فاعل او د کوم باب نه ده او چې مقدمتون شي نو بیا د څه څنګه ده د اسم مفعول څنګه ده او د کوم باب نه ده د باب تفعیل نه. شو چې د مقدمه شي نو مقدمتون معنی سره مخکې کون کې او د مقدمه معنی سره نو بیا لري وجه تسمیه مطلب یعنی دې ته دا نوم ولې ورکړل شوی. نو دا کومه خبره چې مونږ کوم دې ته مقدمه ولې ویل کېږي مقدمه ورته ولې ویل کېږي چې دا خپل ویون کې لرا مخکې کوي په هاي کس باندې چې چا مقدمه نه دی ویلي. پوه شو به باندې او مقدمه ورته ولې ویل کېږي چې دا هم د مقصود نه مخکې کړل شوی ده. دا مقصود نه مخکې کړل شوی ده. په دې باندې پوه شوي. بیا دا مقدمه د په دوه قسمه مانده یو ته ویل کېږي مقدمه العلم او یو ته ویل کېږي مقدمه الكتاب.
مقدمه العلم او مقدمه الكتاب. مقدمه العلم هغه خبرو ته ویلېږي چې د علم په شروع کې کولې کېږي. د علم په شروع کې لکه اوس مونږ علم الصرف وایو، نو مونږ وایو علم الصرف لکه تعریف سره د دې موضوع سره د دې غرض سره دا واضح د چا وضع کړی د کتاب دا علم چا وضع کړی دی دې ته ویل کېږي مقدمه العلم. تاسو په مختلف علومو کې دا ویلي کنه، لکه تاسو علم الصرف وسه مو شروع کو، نو تاسو علم الصرف په شروع کې په هر کتاب کې کا صرف العزیز دی او کا تعریف الصرف دی او کا امیر صاحب کاپی دی او کا الصرف ته کا هر یو دی، نو پای کې لاول دا لیکلي چې د دې علم د شروع نه مخکې له څو خبرو پیژندل ضروري. نمبر 1 تعریف د علم الصرف، نمبر 2 موضوع د علم الصرف، نمبر 3 غرض د علم الصرف، نمبر 4 واضح د علم الصرف، مدون د علم الصرف. دا خبرې تاسو په ټول کتابونو کې لیکلي کړه، دې ته لیکي مقدمه العلم. مقدمه الكتاب هغه خبرو ته ویلېږي کوم چې د یو کتاب په شروع کې داګه پیژندل ضروری. دا کتاب چې لکه مطلب لکه اوس مونږه ارشاد الصرف وایو، نو دا ارشاد الصرف د کوم علم کتاب دی، دا چا لیکلی دی او چا چې لیکلی دی د مصنف څوک دی، مؤلف څوک دی، هغه کوم ځای پیدا شوی دی، کوم ځای وفات شوی دی، دا ټول خبرې چې په کوم ځای کې زده کېږي نه ته ویلېږي مقدمه الكتاب. په دې باندې پوه شئ؟ ها په دې باندې پوه شئ؟ ها نو موږ به د کتاب خو ماته سوچ مقدمه الكتاب موږ غوډل کتاب نه وایو، لہذا مقدمه الكتاب به کټ کو هم مقدمه العلم وایو. نو په مقدمه العلم کې موږ یو څو خبرې پیژنو. نمبر 1 تعریف د علم الصرف پیژنو، نمبر 2 موضوع د علم الصرف پیژنو، نمبر 3 غرض د علم الصرف پیژنو، او نمبر 4 واضح به پیژنو. پوه شئ به باندې؟ ها نمبر 1 تعریف د علم الصرف څه شری، نو دا تاسو په ټولو کتابونو کې یاد کړل. هر چاله چې د علم الصرف تعریف ورځي آله ګوچ چې وای ګوره یریږي شرمېږي بنو ښه یریږي شرمېږي بنو. دا دوه خبرې به تاسو ختم کړئ، یره به ختم کړئ، شرم به ختم کړئ. یریږي ذکر کنه که تاسو په ځین کې دایره یره کما دا خبر وکړه او غلطه وا او دا استاد ماته چتقار شي یې مې چرته وایي، نو دا خبره تاسو ځین نو باسي. دا یره مکو نه تاسو وهمه ان را تقاریږم. او دویمه خبره ده چې یره غزه ته چې یره مال خدا سبق راځي او کوم ویلو نو زه خو شرمېږم، ما دا نور ملګری په پامه پورې وخاندي، نو دا به ان شاء الله چې څوک باندې په تا پورې بس وخاندي نه. پوه شو؟ نو یره او شرم دا د ځان او باسي. تاسو زما سره وایي چې تاسو نه زته پوس کوم، اما تاسو ما ته وایي خیر دې که تاسو ته غلطي دي، خو تاسو به زه تاسو په او بشم کړی چې دل نه ورځي. ها تاسو د علم الصرف تعریف هر چاته چې یاد ده او وایي ماشاء الله. بل ملګری بل تعریف یاد وي. ها ماشاء الله. بل چاته بل تعریف یاد درې دي علاوه. ماشاء الله. هو علم بالاصول يعرف بها صيغ الكلمات العربيه لوحدها وصورها الاساسيه والمتغيره وكيفيه تغييراتها كالافعال. ماشاء الله. بلو ها ګوره په اسانو پښتو کې دا دی کنه چې دا هغه علم دی، دا هغه علم دی. علم الصرف صرف یو خود دی لغوي معنی ده کنه، لغوي معنی ده اړول راړول. نو دلته هم د یو څنګه نه مختلف څنګه چې دا اړول کیږي، یا سر پسانچو کې اړول صرف چې دا یو بینوم دی مختلف تاسو ویل دي. خو په عربی کې دی تعریف دار هو علم باصول يعرف بها، هو علم باصول د دې معنی راځي. دا په تاسو په هر ځای کې ویلي چې دا د علم دی چې پیژندل کېږي د هغه بذر سره، دا قواعد دی بګي چې پیژندل کېږي د هغه بذر سره، دا علم دی چې پیژندل کېږي د هغه بذر سره. په عربي کې بذر ټکه څنګه وایم؟ هو علم باصول يعرف بها باصول يعرف بها. ها دا علم دی چې پیژندل کېږي د دې بذر سره. څه پیژندل کېږي؟ احوال ابنيه الكلم الثلاث، ابنيه الكلم الثلاث من حيث الاصل والبناء والتعليل. هو علم باصول، دا د علم دی چې په دې کې د اصول بیانېږي. يعرف بها چې پیژندل کېږي د هغه په ذریعہ سره، د دغه اصول د دغه قواعد په ذریعہ سره پیژندل کېږي. څه پیژندل کېږي؟ احوال ابنيه الكلم الثلاث. کلمې ثلاث یعنی درې کلمې دي، تاسو ویلي دي سه اقسام چورته وي: اسم، فعل، حرف.
د اسم فعل او حرف نو دلته خو حرف نه بیانېږي او اسماء هم هغه اسماء بیانېږي کوم چې اسماء معربه دي اسماء غیر متمکنه یا اسماء مبنیات دا پکې نه ذکر کیږي اسماء مبنیات لکه هذا او دغه شانتي هو هما هم دا په صرف کې نه د دې متعلق خبرې نه کیږي پوه شئ هو اسماء معربه او افعال متصرفه یعنی هغه افعال چې داغینه گردان کیږي نو دې ته درې کلمې دي اسم فعل حرف نو د اسم فعل حرف د جوړولو احوال د اسم فعل حرف د جوړولو احوال به بیانېږي په اعتبار د اصل بنا او تعلیل سره اصل څه مطلب دی چې یو کلمه په خپل اصل باندې ده او په خپل اصل باندې نه ده پوه شئ لکه زه سوې مې ضربا نو دا ضربا ما ته پته ده چې دا په خپل اصل باندې ده پوه شئ خو قال زه ما چې قال دا په خپل اصل باندې نه ده د دې اصل له قواله لا اصل دې څه قول نو وس ګور د علم الصرف د سي علم دی کنه چې دا کلمه موږ از دغو نو دې په ذریعہ سره موږ ته دا پته ولګي چې دا کلمه په خپل اصل دا وکنه وس مال علم الصرف نه راځي جزء دا نشم از د کوله ما ته دا پته نه لګي چې دا کلمه په خپل اصل دا وکنه نو علم الصرف د سي علم دی چې په دې کې دا پته لګي چې د سي اصول او د سي قواعد په کې بیانېږي چې دای په ذریعہ سره بیا موږ ته دا پته لګي چې دا کلمه په خپل اصل دا وکنه بنا معنی دا ده چې دا کلمه د چا نه جوړه شوې ده او څنګه جوړه شوې ده دا کلمه د چا نه جوړه شوې ده او څنګه جوړه شوې ده لکه زوی مې زاربون دا موږ جوړ کړی دی د یضربون موږ جوړ کړی ده څنګه وس دا یضربون دا زاربون څنګه جوړ شوی دی کم قواعد پکې چری دي نو دا موږ ته په مصرف کې چې دا موږ زده کوم پوه شئ یا لکه یضربو ده د دې یضربون چې نه یضربون موږ وایو چې دا یضربون جوړ شوی دی د یضربون وس د یضربون نه د یضربون په کم قاعده سره جوړ شوی دی په کومه طریقه جوړ شوی دی نو دا موږ جوړو دا موږ ته په علم الصرف کې پته لګي تعلیل په حرف علت کې رد او بدل تا تعلیل ویل کېږي دا ان شاء الله وس یوسو اصطلاحات وایو پای کې به دا خبرو کو په حرف علت کې رد او بدل ته څه ویل کېږي تعلیل او اعلال ورته ویل کېږي پوه شئ تعلیل ورته هم او اعلال ورته هم وي نو ګوره د علم الصرف آسان تعلیل شو چې په پښتو کې ته وایي که په هر ژبه کې وایي چې دا څه علم دی چې د دې په ذریعه سره د کلمې د دریو حالتونو یعنی د اسم فعل حرف د دې هغه احوال موږ ته معلومیږي په اعتبار د اصل بنا او تعلیل سره هو علم باصول يعرف بها احوال ابنيه الكلم الثلاث من حيث الاصل دا من حيث ټکه وسره څنګه ویم کنه چې لکه د دې جداواله راشي د علم النحو نه لکه علم النحو چې تاسو تعریف کوئ نو علم النحو هم دغه تعریف ته هو علم باصول يعرف بها احوال ابنيه الكلم الثلاث وغير من حيث الاعراب والبناء او دلته من حيث الاصل والبناء والتعليل په خاله تاسو به دا خبره زده کړې وي د خپل استادانو به دا خبره تاسو بار بار اوریدلې وي چې علم الصرف او علم النحو دا ټول یو علم شمارې دو نو په دې کې دا ټول خبرې یو شان دي خو بیا د چې کله د دې قواعد جدا وځ شول نو علم الصرف د علم النحو نه جدا شو وایي به باندې نو دا خبره اکثر په دې کې یو شان دي خو په دې کې هم دا د کلمې د درې حالتونو نه باس کیږي او په علم النحو کې هم درې حالتونو نه باس کیږي او پای کې په اعتبار د اعراب او د بنا سره کیږي او په دې کې چې نه دا په اعتبار د اعراب او بنا سره نه کیږي بلکې دا د اصل او د بنا او د تعلیل سره کیږي پوه شو به معنی نو د علم الصرف تعریف تاسو یې کو هو علم باصول يعرف بها وس دا چې تاسو د علم الصرف کم کتاب ګورئ چې چا یو شان تعریف کړه چا بل شان کړه خو خبره ده قشند ده پوه شو بیا تاسو په دا خبره په کوس مونږ نه کوو چې لکه تعریف پیژندل ولې ضروري او تعریف څه ته وایي نو تعریف په لغت کې په معنی پیژندل سره تعریف دا باب تفعیل نه څنګه د مصدر دا خبره بیا تاسو تګرا نشي پوهیږئ به باندې دویم نمبر مونږ وایي چې مونږ به ذکر موضوع دا هم د باب فتح یفتحونه د اسم مفعول چې غره په معنی کې خودل شوی جوړ کړل شوی او موضوع دې ته وایي چې پای کې دا علم نه بحث کیږي دا علم نه پکې بحث کیږي مطلب لکه ډاکټري دا نو ډاکټري د انسان د وجود نه بحث کوي پوه شئ یا لکه مصریتوب ده
نو بدی مصرتو کې مختلف قسم کارونه دي څوک پکې ډنټري کوي څوک پکې ویرینګ کوي څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي نو د ویرینګ والا موضوع جدا ده لکه اوس تا ګاډه وجنګیدو او هغه وس په ټوله چقیدلې دي نو ته په ویرینګ والا پسې بوزي ورته چې مال لاګاډه برابر کا نو ته لاګاډه نشي برابر ولته ورته چې لکه ته مصری د دکان باندې لیکلي دي چې زه مصری یم او دلته خو ته اوس مال لاګاډه نشي برابر ولې نه چې مصری یم خو زما دا کار نه دی تمام موضوع بل ده په خبره باندې پوه شوي نو دغه شان دی په علم الصرف جدا موضوع ده او د علم النحو جدا موضوع ده د علم الفقه جدا موضوع ده د علم الكلام جدا موضوع ده نو د علم الصرف موضوع څه شی ده تاسو ته یاد ده اوه بلو الكلمات العربية من حيث الصيغة والنسب والبناء والمصدر دغه شان اسانه خبره ده الکلمات ټکه دی یو ځول غواړي الکلمات العربيه الكلمات العربيه من حيث الاصل والبناء والتعليل اسانه خبره ده چې کلامي کلمات عربيه مطلب د عربی کلمې د عربی الفاظ خو په دې اعتبار سره چې دا اصل له یعنی دا خبره په دا ټکه په خپل اصل باندې نه کنه دا اصل لري څنګه شو او د چانه جوړ شوی دی څنګه جوړ شوی دی او تعلیل پکې شوی دی وکنده شوی په دې خبره باندې پوه شوي دغه د علم الصرف موضوع ده الكلمات العربية من حيث الأصل والبناء والتعليل يا سوق بقوي الكلمات العربية من حيث الصيغة يستسبه أقشان پوه شو بلی باندې دا آسان دی نو تعریف د المصرف تاسو زده کو موضوع زده کړل دریم نمبر ټکی غرض وایو غرض منغو نه چې لکستا د دې ځای نه تر المصرف زده کې مقصد سره غرض او غایه ورته ملګیږي په غرض او غرض ورته ملګیږي غایه ورته ملګیږي سب کتابونو کې غرض لیکل بسو کې غایه لیکل او پسو کې یو سبل څه لکه زه په دې لار باندې زم کنه نو زه د دې لپاره تاسو ته ولاړم تاسو د دې لپاره ولاړم تاسو سبق وایم تاسو د دې لپاره غنې چې تاسو المصرف زده کوي نو تاسو د راتللو غرض سره زده کول زماده ودرېدو مقصد سره تاسو ته خودل دغه شان د هر یو کار یو غرض وي نو موږ چې د المصرف زده کو د دې څه غرض ده تاسو ته یاد وای چاته یاد وای ماشاءالله بلو ګوره دغه شاده خبره ده صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في الكلمات العربيه من حيث الاصل والبناء والتعليل اسانه خبره دغه دا ټول په ټولو کې لګي او په پښتو کې ته دوته چې ذهن د لفظي خطا نه بچ په اعتبار د صيغه سره پوه شئ لکه مال المصرف راضي نو زبا دا زما بیا به دې غلطي کوم نو چې دا قال په اصل کې قولو او بیا به ما قال با ولا قانون چلو نو متحرک ما قبل لري مفتوح او پالیس سره بدل شو قال ته جوړ شو نو زما مقصد دا دی غرض می دا دی پوه شئ نو دا علم الصرف غرض څه دی چې ذهن د لفظي خطا نه بچ په اعتبار د صيغه سره صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلمات العرب یا في الصيغه په دې باندې پوه شئ دریم نمبر څلورم نمبر خبره سره واضح چې دا علم چا وځ کړی دی دا علم چا وځ کړی مخکې ما تاسو ته خبر وکړه چې په خوا باندې چلو چې دا علم الصرف او علم النحو دا به یو علم شمارېدو ما یو علم بشمارېدو بیا چې کله د دې قواعد ډیر شول نو دا چا جدا کو نو بدیګ مختلف اقوال دي پوه شئ مختلف اقوال دي چې دا علم الصرف چا وځ کړی دی نو بدیګ یو نوم راځي وای معاذ ابن مسلم الحربي معاذ ابن مسلم الحربي د زین نوم دی دوی دا شل کړه دویم نمبر ابو عثمان بکر ابن محمد نوم دی بکر ابن حبیب المازنی ابو عثمان بکر ابن حبیب المازنی دریم قول بګیداره چې دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د علم چې دا واضح ده څوک ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وې دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په 150 هجری کې یو کتاب ولیکو په کومه هجری کې په 150 هجری کې یو کتاب ولیکو چې دا غي نوم المقصود سلام المقصود نمو نو دا د علم الصرف قواعد ولیکل په دې رساله کې په المقصود رساله کې د دې وجنه څنګه چې د علم الفقه واضح چې دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د قشانته د علم الصرف واضح هم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې خبره باندې پوه شئ پنځمه خبره دا چیرې د دې شرافت سره شرافت
یعنی مطلب دا علم چې موږ زده کو دې څه فضیلت غورواله شته کنيشته نو تاسو به دا خبره بار بار اوریدلی چې الصرف ام العلوم والنحو ابوها چې دا علم الصرف د ټولو علومو د پاره په منزله د مور ده لکه څنګه چې مور د خپل اولاد د پاره اصل وي چې مور نه وي نو لکه باشومان نشي پیدا کړي دغه شانتي د علم الصرف د ټولو علومو د پاره اصل ده اصل د علم الصرف په ذریعہ سره منګه صيغه چې د پہچان وکړو منګه صيغه راو باسو بیا په دې صيغه باندې کم اعراب راځي او کم اعراب په دې باندې ناراضي نو دا چې د بیا علم النحو کار ده پوښوي نو الصرف ام العلوم یعنی صرف د ټول علوم د پاره په منزله د سره د مور ده پوښوي بل الصرف للانام كالعين للمرام الصرف للمرام كالعين للانام یعنی دا صرف د مقصود د پاره ادا سي دي لکه څنګه چې د مقصود د مخلوق د پاره سړي سترګري لکه یو انسان سترګري نو دې لکه دغه ته نشي رسیدي خپل مقصود ته نشي رسیدي نو دغه شان چې علم الصرف چاله نه ورتي نو د خپل مقصود ته نشي رسیدي مقصود زمونږ دا دی چې په قران او په حديث باندې زمونږ ذکر کړه په قران او په حديث باندې ځان په کول دي نو په قران او په حديث باندې په کېدو د لپاره د علم الصرف د څه ضروری دی لکه څنګه چې د مخلوق د لپاره د څه ضروری دي سترګې ضروري د دې نه علاوه نور به هم تاسو د خپل استادانو اوریدلی تاسو اوریدلی چې وایي د شرافت په اړه کې الصرف للعلوم كالبدر في النجوم كالبدر للنجوم لکه دا صرف په ټول علوم کې دي سره لکه په د سپوږمۍ حیثیت دي په ستورو باندې بل او نحو ده انه في الطعام انه في الكلام كالملح في الطعام انه ده بل دغه پوره دي په پوښو به معنی نو ګور نن منګه دا علم الصرف تعریف موضوع غرض او واضح او شرافت د شپږ دي که پنځه خبرې منګه ذکر لې په دې باندې پوښوي تاسو ها د دې نه علاوه مختلف قسم اصطلاحات دي چې هغه تاسو ته په دې کې پکار راځي ها مختلف قسم اصطلاحات دي لکه یو اصطلاح دا چې حروف اصلي او حروف علت ستوي دا تاسو ټول پیژنئ حروف علت ستوي واو الف یاتا چې دې مجموعه سره وای دې دا د حروف علت وای د دې نه علاوه چې کوم حروف دي نو هغه د حروف صحیحه وای دغه ګوره دې ته سوې حروف صحیحه دغه شان دي تاسو دا خبروم از کړی دا چې زبر ته سوې لګي فتحه زیر ته او پېشتا نو اوس دا خبره تاسو یاد کړئ چې لکه په یو معرب کلمه یو مبني کلمه ها یو معرب کلمه بل څه مبني نو په معرب کلمه باندې دغه ته زبر ته نصب وای په معرب کلمه باندې کوم زبر راځي رسوي نصب په معرب کلمه کې زیر څه ته وای جر ته زیر ته سوی جر او پیش ته سوی رفع نو چې په معرب کلمه باندې راځي نو بیا د زبر نوم سره د زبر نصب او د زیر نوم سره جر او د پیش نوم سره په دې باندې پوه شئ چې په مبني کلمه باندې راځي په مبني کلمه باندې نو بیا با د زبر نوم سوي فتح نو فتح پوه شئ او د زیر نوم سوي کسر او د پیش نوم سوي ضم پوه شئ او فتحه کسرا او جرا د دې مختلف دغه نوم دی مشترک نوم دی یعنی دا کوم مبني کلمه باندې راځي او کوم معرب کلمه باندې راځي خو فتحه ورته هم وي کسرا ورته هم وي او ضم ورته هم وي بیا په کوم کلمه باندې چې فتحه راشي نو هغه کلمې ته موږ سوایو مفتوح په کوم باندې کسر راشي په کوم باندې ضم راشي په کوم باندې رفع راشي په کوم باندې نصب راشي او په کوم باندې جر راشي مجرور پوه شو مې باندې نه دغه شانتي په یو ټکی باندې اها او زبر زیر پېښ تسوي حرکات څور دوی حرکات یو تسوي حرکت او ډیرو ته حرکات یو ته حرکت او ډیرو ته حرکات وي په کم حرف باندې چې حرکت راغلي هغه حرف ته متحرک وي په کم ټکی باندې چې حرکت نوي نو هغه د سکون وي څور دوی لکه سکون چې نه کنه دا غوړندې ته نه وي لکه دا اسم نه غره علامه ده سکون وي عدم الحرکت ته چې حرکت به نوي یعنی د حرکت نشوالي ته سکون وي لکه اوس ګوره زه مدا الف ته کنه نو زم الف ساکن دی نو ساکن ومنګ دی ته وایو دا نو دا حمزه شول دا ساکن نه لري تاسو حمزه شول دا الف نه لري پوه شئ دا الف ته دا حمزه
الف نه ده ساکن څه ته وای عدم الحرکت ته چې په یو کلی ټکی باندې حرکت نه وی راغله یعنی نه په صبر راغله نه په زیر راغله نه په پیش راغله نه ته بس وای ساکن دا سکون دې سکون وای او په کم حرف باندې چې راغله وی هغه حرف ته ساکن وای پوه شئ او تاسو په ولکو باندې چې ساکن حرف وزنه ویل کیږي اجل بو سره کو خې طرف ته گاونډي اربانه ویل کیږي او په یو ځل ویل کیږي دا تاسو ویلي دي کنه حاجی بیا دا چې یو زبر یو زیر یو پیشي د دې د حرکات وای چې دو زبرونه دو زیرونه دو پیشونه راشي نه ته ویل کیږي تنوین څه وای تنوین څه وای ها دا د تنوین علامی دی دا تنوین څه دی تنوین دې نه وای تنوین څه ته وای هي نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه یعنی د کلمې په اخري حرف باندې چې کوم حرکت راغلی وي د کلمې په اخري حرف باندې چې کوم حرکت راغلی وي نو داغي مطابق چې کوم نون ساکن ویل شي دغه د تنوین وي هغه نون ساکن ته ویل کېږي چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي لکه زمې فرسون نو په دې باندې د سله فرسون د سله کنه هي نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه هغه نون ساکن ته ویل کېږي چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي پوه شئ نو دا فرسون څه بیا د سله کومه نو دا نون ساکن هغه دغه علامه ده دو پیش پوه شئ دو زبر دو زیر پیش دو زیر او دو پیش دې د موږ تنوین وایو خدا ورته په لوکوالي باندې وایي په لوکوالي باندې دې ته تنوین نه وایي دا د تنوین دا دو زبر دو زیر او دو پیش د تنوین سری علامات دي په کوم حرف باندې چې تنوین راغلی هغه حرف ته منون وایي څه ورته وایي منون څه ورته وایي منون پوه شئ ها یو اصطلاح ده شد په لغت کې په معنا تړلو باندې راځي صدا نه راځي تړلو باندې او شد دې ته ویل کېږي چې یو حرف دو پیری ویل یو پیرا متحرک او بل پیرا ساکن ویل د شد علامه او نقد سي ده دسه په کوم حرف باندې چې شد راشي هغه حرف تسوي مشدد وي پوه شو به معنی نو ګوره مونږه څه ذکر پرې دا کې ها دا لږ صفه کم کنه چې تاسو ته بیا پته ولګي چې موږ پرې اصلاحاتو کې کم خبرې زده کړلې چې تاسو ته بیا یاد دي دا چې دا تاسو بیا ځان په هر کتاب کې ګورئ دا ټول خبرې به یو شان دي ښه لکه رفع نصب جر جلن دا په کائنات کې دا یو شی دی په دې کې دا نشته نو موږ اول څه خبرې زده کړله چې رفع نصب جر دا څه ته وایي صحیح ده موږ وایي چې فتحه کسره ضمه دا څه ته وایي او نمبر 3 موږ وایي فتح کسر ضم دا څه ته وایي د دې علاوه موږ دا وایي چې تعلیل څه ویل کېږي تعلیل موږ وایي کنه په حرف علت کې رد او بدل څه ویل کېږي تعلیل بل خبره موږ څه وکړه ساکن څه وایي سکون او ساکن دا شان موږ وایي چې شد څه وایي او موږ وایي چې تنوین څه وایي بل ها مقدا کوم مخکې اصلاحات کوم وایي بل خبره به موږ کو ادغام څه وایي ادغام یو حرف په بل حرف کې نه نوستل دې څه ویل کېږي ادغام لکه زم حمزه با زبر اب با زبر با اب با نو اصل کې دې اب با خو ما دا یو حرف دا یو باندې بل با کول نه نوستل نو دې ته ویل کېږي ادغام څورته وي ادغام پوه شئ ها بل اصطلاح دا اسکان معنی دا چې په وټه کې باندې حرکت راغلی او تر هغه نه حرکت لري کې نو دې ته ویل کېږي اسکان څورته ویل کېږي لکه موږ ګورای یقول یقولو ټکره سټکره یقولو نو زبرې کې دا واو چې یک اندازه ساکن کوما او دې له حرکت ورکوما نو دا مو وی یقولو نو دلګي دا واو ما ساکن کو دې ته ویل کېږي اسکان پوه شئ څورته وي اسکان یو بل ټکره ابدال ویل کېږي یو حرف په بل حرف باندې بدلول لکه ګوره دا قوله او دا قوله ما جوړ کو قاله نو دل کې دې واو په ځای باندې ما الف لیکو نو دا ما ابدال وکړو یعنی واو مې په الف سره بدل کو پوه شو به باندې ها واو مې په څه سره بدل کو ها بل ټکی یاد کړئ تخفیف تخفیف په حمزه کې رد بدل ته ویل کېږي تخفیف په حمزه کې چې کم رد بدل من کو نه دا څه ویل کېږي تخفیف
پوه شئ بل د دې سره موږ یو بل ټکی مې زده کړو هغه کې تاسو نه وي حروف علت حروف علت موږ زده نه کړل او د دې نه علاوه موږ حروف صحیحه دا موږ زده کړل بلو نور څه اصطلاحات لګور د حدیث خبرې دي کنه چې دا ورستو موږ لا بکار راکې بل څه اصطلاحات پکې حذف څه ته ویل کېږي یو حرف د یو کلمې نه حذف کول د دې څه ویل کېږي حذف لری کول ختمول د یو کلمې نه لری کول د څه وایي حذف نورم په مختلف کتابونو کې ها نه قلب د څه په لري مکانی مکان څه ته وایي او قلب ترنده اوریدل ته ویل کېږي قلب مکانی قلب ویل کېږي اوریدل بدلول او مکان څه ته ویل کېږي زیاده نو یو حرف د بل حرف زیاده راوستل د قلب مکانی ویل کېږي یو حرف د بل حرف زیاده راوستل د څه وایي قلب مکانی بل څه ټکی دی معرب څه ته وایي او مبني څه ته وایي معرب دا به تاسو ان شاء الله په نحوه کې وایي د دې قدونه کار نشته لګي د معرب او د مبني کار لګي ډیر نشته زموږ سره د معرب سره کار دی مبني سره موږ باس کوو معرب هغه ته وایي چې د هغه په اخره کې حرکت یا په اخره کې حرف د عامل د وجه نه بدلیږي د عامل د وجه نه بدلیږي وس الله کې به تاسو ان شاء الله په نحوه کې بیا پیژنئ چې عامل څه ته وایي معمول څه ته وایي د څه د وجه نه بدلیږي بیا عامل رفع ده که نصب ده که جر ده هم ان شاء الله تاسو بیا الته کوی دا پوره دی راستا دا پوره دی بس ان شاء الله دا به وکړو د اوس تاسو بل په سات په تاسو سبق واړوي دا نه بعد ان شاء الله بیا بریک وکړي ها اوس تاسو جماعتونو مقرر کو نو تاسو پای کې